نن په هزار د مینې بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم. زم تاسو ورو تاسو ملګری محمد زبیر خان کتونکو دا وخت مونږه په یو ډیره کې موجود یو چې د خواجه سرنن کم ظلم شوی دی، مطلب هغه چې د تاڼې مخې ته کم واقعیت مخې ته راغلي د هغې باره کې مونږ نن د هغې بالاخانې ته راغلي دلته کې چې دی دا موجوده کسان چې کوم ناست نو دي ملګري چې دي هغه په حوالات کې بند دي او هغه چې دی په جړه جاړي او د هغه کم ظالمانو چې سره کم ظلم کړی دی په دې باندې چې کوم ډیز شوی د هغې خلاف چې بیا دې کم اکشن کړی هغه سره به خبرې اترې کوو چې یاره دا واقعه څنګه مخې ته راغلې وه، په دې کې څوک داسې چې دی ککړ دي او د هغې سره چې دی د اوسه پورې انصاف ولې ونه شو. السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. ته راته جی خپله پېژنګلو که نوم دې څه دی دا راته ووایه چې دا واقع سره دا زه د دې سوات یم. خبره دا ده چې څوک هم لیوني نه دي په پولیس باندې لاس اوچتوي. صحیح ده، موږ لاړو تاڼې ته، نو تاڼې هغو پهله ور نه کولاو، نو موږ هغو ته وی هغو یې کسان وی ور کولاو کې دنې راپرېږدي چې ډنډې ورسره په لاس کې موږ یې والو. هر سړی د خپل بچاو دپاره هر څه کوي. صحیح ده، موږ هغو سره دونه دغه نه دي چې هغو خپل ریکارډنګونه ښیي، خپل هر څه ښیي، زموږ سره دونه زیاتې کوي دا خلک. موږ ولې آخر انسانان نه یو؟ دونه زیاتې ولې زموږ سره کوي؟ موږ د دې خلکو ته ویرې څه دي چې دونه د دې زموږ سره کار دې راد شي په موږ د پیټرول واړې موږ خپل خوندې ته بخلی دي دلته دي موږ مړه کي. موږ له د ځایونو کرایه نه څوک ځای په کرایې څوک نه راکوي. په یو ځای کې زموږ سپورټ نه کېږي، نه په تاڼه کې کېږي، نه په یو حال زموږ سپورټ نه کېږي. چا ته مخامخ کېږي وایي ستاسو کومه خبره؟ ولې موږ انسانان نه یو؟ موږ خدای نه یو پیدا کړي. موږ د دې غټو خلکو نه دا درخواست کوو چې د خدای او د قرآن دپاره زموږ غریبانان خلک زموږ سره لکوټې مدد وکړي او زموږ لکوټې طرف واخلي. هر سړی خپل دغه کوي او خو زورور خلک د خپل چینل چلی او زموږ هغه دغه نه چلیږي چې موږ سوای وي تاسو کار غلط کړی. موږ څه کار غلط کړی؟ موږ ته خو دې وښیي. موږ سره دا ویډیوګانې موجود دي، هغه اجرا دغه راکاږي، چین راکاږي او په جیب کې واچوي. تاسو دا ویډیوګانې په خپل هم وګورئ څونه هغه راکاږي. دي دا ویډیوګانې نه چلي، دي خپلې ویډیوګانې هغه چلي چې کوم اجراګان تاڼې مخې ته شور کوي، هغه ویډیوګان چلي. موږ ته خپل مشران ترتیب خولی، موږ په وردۍ والا لاس نه اوچتو، که هغه موږ وهیم موږ په هغه لاس نه اوچتولي چې زموږ مشران موږ ته ویلي چې داسې کار به نه کوئ، دا زموږ دپاره دي. خو دومره ناجایز هم څوک نه کوي. اوس زموږ کسان نیولي دي، وایي دا په دې موږ پرچه کوو، په دې موږ دغه کوو، دوی به جیل ته ځي. ولې به جیل ته ځي؟ دا هغو کوم ګناه کړې ده؟ ما ته دې وایي چې دا ګناه یې کړې ده. الټه چینونه هم تاسو اخیستي، موبایل هم تاسو اخیستی او موږ بندوی هم په تاڼو کې. څه چلی موږ دونه ګناه غټه ګناه زموږ نه شوې ده چې موږ خدای پاک اجراګان پیدا کړي. ولې؟ او موږ د دې کور کلي موږ سره بار خو نه یو. موږ به چېرته ځو؟ موږ ته دې وښیي چې موږ هغه ځای ته ځو. موږ له دې نوکریان نه چې موږ دا کار پرېږدو. موږ هغو نوکریانې شروع کړو چې موږ وایي چې زموږ خلک نه تنګوي. موږ چېرته لاړ شو؟ زموږ چې زون وایي تاسو څه له به یاره ورځ را روانې وي، په تاسو څوک دغه نه کوي او تاسو څوک نه مړه کوي. چې موږ دلته سبا ورځ څوک مړه کړي دا خلک به بیا زموږ جواب ورکړي. ستا نه به پوښتنه کوم ته راته موږ خپله پېژنګلو وکړه چې دا واقعه څنګه راغلې وه مخې ته، څه حساب و او اوسه پورې چې تاسو انصاف ولې میلاو نه شو؟ دا موږ تلو پروګرام له موږ د پروګرام رالو دلې کسان لاندې په کوڅه کې وران شوي وو. دوی ته ما یې دروازې ته مخ ښکاره کېږي. څوک په یو کس دې بره راوختو، بیا هغه نور کسان ولګېدو کوزي کو په موږ باندې یې ډزې وکړې په دې ځای کې دننه پوه شوې. نو موږ لاړو تاڼې ته، چې تاڼې ته موږ لاړو کسان ښه په هوټل کې ودو ته موږ وی په هوټل کې دي دو هغه کسان ونه نیوو. خو لکه دا خلک چې دی دا په موږ باندې پولیسو د لاسه مست دی، یو یې سپورټ کوي بل یې سپورټ کوي. دو لکه په خپلو کې دو د حکومت نوکران نه دي، دو حکومت نه دي کېنولي موږ ته. دو د یو بل مخمخیان دي، دو د یو بل د مخ دپاره یو کس پرېږدي بل نسي، یو پرېږدي بل نسي. چې دو یو ځل هم یو کس نیولی وی، دو زور اخیستی وی، دې کسان به موږ سره بادیګر چېرته کېږدي سي نیوه کړي. دا څه چې کېږي دا د دې په سوات د پولیسو د لاسه زموږ سره کېږي پوه شوې. نو هغه کسانو ډزې وکړې 3 ورځو کې 2 کس ونه نیوه. وایي تاسو خو یې وجلي نه یئ لا. موږ وی چې موږ ووجي نو تاسو به بیا څه وکړئ؟ تاسو اوس کس ونه نیوه. دغه خبر ده موږ سهار لاړو، موږ وی تاسو دا کس ولې پرېښوو؟ زموږ سره به یې مخامخ کړی، زموږ سره به یې وله روغه راوستې وه، زموږ به مړه ډاټ شوی. زموږ نن دا 3مه 4مه ورځ ده، موږ دغه شان په دیره کې ناستو، موږ پروګرام له نه شو تللی. کس وختي آزاد شو، هغه وختي موږ ته بیا ګوته څنډوله. نو په دې وجه باندې موږ لاړو، الټه پولیس زموږ سره وهل جوړ کړو. موږ سره چې یو سړی وهل جوړوي موږ به ورسره نه کوو، ځان به ترې بچ کوو، نو لاس به ورته نیسو، ځان نه به یې خوا کوو. نو دو حقه ریکارډینګ کړی لکه دو نور نه دي راوستي. دا وګورئ دا د پولیس ول دی، دا یې زموږ سره څه کړي دي، دا تاسو وګورئ، دا کیمره لکوټې زوم کوي، دا اجرا نیولی دی دې پولیسو. وینه زنځیر تیلی، موبایل تیلی، الټه دا پولیس وسوي، الټه دا پولیس وایي وګوره څنګه دا اجرا وایي. دا پولیس الټه مونږ ته وایي په دې باندې وایي نه، وایي دا ستاسو زمونږ نه موبایل اخیستی، مونږ ته موبایل اخیستی، مونږ ته ولې موبایل اخیستی دی؟ ستا نه پوښتنه کوم چې یاره مطلب معاشره کې دا خلک تاسو ته په څه نظر ګوري؟ ځکه تاسو هم د دې معاشرې یو فرد یې، مطلب دلته کې چې دی تاسو ژوند جواک کوئ، څه نظر درته ګوري؟ مطلب د معاشرې رویه ستاسو سره څنګه ده؟
موږ ته د دې معاشرې خلک ډېر زیات سپک ګوري، کو هغه پولیس دي او کو عوام دي، موږ ته ډېر زیات سپک ګوري. موږ لاړو، زموږ رپورټ یې اول نه اخیستو او چې رپورټ یې واخیستو نو بیا یې کسان نه نیوه. کس 3 ورځې پسې یو کس ونیوه او هماغه کس یې ونیو چې کوم ډزې نه وي کړي، کوم چې ډزې کړي وي نو هغه نه نیوه، هغه ګرځېده په دې بازارونو کې موږ لیدو او ښه دې پولیسو ته دې ټولو ته پته وه خو دوی ونه نیوه. ولې هغه مالدار دی، ځکه هغه نه یې لالچ واخیستو، هغه له پیسې ورکړي. نو چې هغه به له پیسې ورکړي نو داسې خو څوک داسې څوک نه پرېږدي، خو هغه به له پیسې ورکړي ځکه دی یې نه نیوه او دی په بازار کې ګرځېدو او بیا نه موږ سره روغه نه خبره شوې ده او بیا یې پرېښود هم دی. نو وختې موږ لاړو نو موږ پسې ګیټ رابند کړو، موږ ته یې ګیټ نه کولاوه. چې ګیټ یې نه کولاوه نو چې موږ دننه لاړو، چې موږ یې سیچو ته خبره وکړه، هغه په موږ پسې لوړې راوغستې، موږ یې ولو. بیا موږ دا کار ډېرې مجبورۍ نه کړی دی. څو کسان ستاسو بندي؟ اوس زموږ 3 کسه بندي، هغه هم داسې والي چې یو بالکل زخمي دی په مخه، بار بار وایي ما هسپتال ته بوځئ نو واپس مې راولي دې ځای کې مې بند کوي. خو ډېر زیات والی یو کس نه یو کس له لاس مات کړی دی او یو کس چې دی نو هغه نه د سرو چینج ویستی دی او هغه بل یې هم ښه والی دی او کوم یو چې سرو چینج ویستی دی هغه نه موبایل هم اخیستی دی. زموږ د یو کس لایف ویډیو کوله د نه هم موبایل اخیستی و، دی هم موږ یې ټول وهلي وو. کتونکو د دې ملګرو خبر تاسو واورئ، یقینا چې ډېر د افسوس مقام دی چې دا د دې معاشرې خلک دی په دې معاشره کې پاتې کېږي. خو چونکې زمونږ هغه بې کسه خلک چې کوم دي، کوم عوام دي چې هغه دي د خلکو په خوشحالۍ کې خوشحاله، د خلکو په غم کې غمګینې، خو چونکې دي ته هغه حقوق نه میلاویږي، هغه دغه چې کوم دی هغې ته دي ته نه میلاویږي. ولې چې نن دا واقعه مخې ته راغلې وه نو دا هم د دې خبرې یوه کړی دی چې دې ته کوم انصاف دپاره چې دی هغوی تاڼې ته رجوع کړې وه، د رجوع په وجه باندې چې دی هغې ته هغه انصاف میلاو نه شو. کوم کسان چې دي په دې واقعه کې ککړ وو نو هغه هم تر اوسه پورې دی ګرفتار کړی شوي دي، خو چونکې په 107 ضمانت باندې هغې بیا پرېښودل شوي دي. اوس چې دی دې ته یو ځل بیا هم خطر ده، مطلب دی په یو عام بلډینګ کې پاتې کېږي او د هغه بلډینګ چې د هغې سره سیفټي نشته، په هغه وجه باندې چې دی ډېر زیات په ټینشن کې ډېر زیات دغه چې دي هغو ته رامخې ته دي. نو هغو دا غوښتنه کوي د حکومت وخت نه دلته کې چې کوم واکداران دي هغې نه دا غوښتنه کوي چې یاره زموږ سره د انصاف وکړي، چې زموږ په دې حال د رحم وکړي، چې ولې چې موږ هم د دې معاشرې فرد یو، د معاشره کې دی زموږ ژوند جاګ دی، موږ خپل ژوند جاګ کوو. نو په دې وجه باندې چې هغوی ته دا مسلې رامخې ته دي. نو آیا که زموږ د اواز زموږ د swadnews.com په ذریعه باندې دا اعلی چارواکي اوري نو زما په خیال چې د دې سره به پوره انصاف وکړی شي، د دې به تحفظ ورکړی شي او د دې حق چې د هغې به تپوس وکړی شي. زما د پروګرام وخت پای ته رسېد، بل پروګرام پر مالي اجازت راکوي. د الله په امان.